السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. تاسو محترم تاسو خبره مو واورید. الله مو عمر کې برکت واچوي. الله قدردان او خوشاله آباد لره. مفتي محترم وخم نه نیسم. بعضی وخت کې زموږ ذهن کې بعضی سوالات را پیدا شي. هغه باید د خپل مشرانو ته پوښتنه وکړو. او د کی شرم نه ده پکار ځکه امام مجاهد صاحب قول دی کنه چې علم نه به هغه سړی محروم وي څوک چې علم کې حیا کوي. نو یو اعتراض دی چې دا ما اوس پر غیر مقلدین نن دی اورېدلی نه د هغې په کتابونو کې ما لیدلی دی. خو کله کله دا بعضې سړی کله چې سړی مطالعه کوي کنه ځینې وخت یو سوال ذهن ته راشي او د دې سوال جواب ما ډېرو استادانو نه تپوس وکړو خو داسې تسلي بخش جواب ما له چا نه دی راکړی. هغه سوال مفتي صاحب زما ذهن کې دا دی چې موږ احناف دا خبره کوو چې زموږ د نورو دریو مذاهبو سره اختلاف چې کوم دی نو هغه اختلاف د اولا او غیر اولا دی، یعنی د جواز او عدم جواز نه دی، یا د حرمت او غیر حرمت نه دی، بلکې د اولا او د غیر اولا دی. بیا چې کله موږ د اختلافي مسایل چیړو کنه لکه مسله د ویني چې دا وینه د وجود نه وځي نو موږ احناف وایو چې په دې سره دا اودس ماتېږي او څوک چې مونږ وکړي دې سره مونځ یې نه کېږي، او شوافي وایي چې نه دې سره وینو وتلو سره دغه نه ماتېږي دا اودس او مونځ یې کېږي. نو دا خو د جواز او د غیر جواز مسله ده زما په ذهن باندې نور نفس الامر کې کېدی شي خبره دغه یې که نه. او دلته اوس د مسله د اولا او د غیر اولا نه بلکې جواز او غیر جواز ده. او دا شان قرات خلف الامام مونږ چې وایو قرات خلف الامام چې څوک کې د مکروه تحریمي دی دوی لپاره دا زمونږ علماء دیوبند مسلک دی. البته امام شافعي صاحب خو بیا قرات خلف الامام قایل دی. دلته د حرمت او د غیر حرمت خبره راغله هغه ته بیا حرام نه وایي، مونږ د حرام مکروه تحریمي ورته مونږ وایو. نو دې لږ شان تسلي بخش جواب راکړي. الله به ستاسو عمر کې برکت واچي. الله دې عمر کې برکت واچي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی صاحب ته الله دې خوشاله کا ستا کلیپ مې اورېدو خوشاله شوم. دغه شانته کې دا سوالات کوئ نو انشاءالله موږ به کوشش کوو تاسو ته جوابات درکو. تاسو دا تپوس کړی دی چې یاره دا اختلاف زمونږ د نورو مذاهبو سره دا په اولا او غیر اولا کې دی، بیا په نصوصو کې چې موږ وګورو نو هلته د حرمت او د علت خبرې راځي. اول دې ته پکار دی چې دا اختلاف ولې راغلی دی، اختلاف په مذاهبو کې ولې راغلی دی او دا مذاهب ولې جوړ شوي دي. نو موږ وایو چې په عامي باندې د مجتهد تقلید چې دی دا واجب دی، ځکه چې دلته نصوص متعارض دي، صحیح نصوص دي، جانبین نصوص لري. دا نه چې احناف سره دلایل شته او شوافی سره نشته، نه وای سره نصوص موجود دي او موږ سره هم نصوص موجود دي. البته یو خبره پکې دا ده چې انسان کله عمل کوي نو دا په یو مذهب باندې مذهب معین باندې به عمل کوي، ځکه که چېرته دا په مذهب باندې عمل نه کوي نو بیا به دا د خپل خواهشاتو تابع وګرځي او بیا به دا دین د خپل خواهشاتو تابع کړي. تاسو به دا ویلو چې دلته د حرمت او د حلت نو د حرمت اجتهادي دلته مراد ده. دا خبره یاد ساته چې امام شافعي رحمت الله علیه یا زمنګ د طرفه یو څیز په فروعي مسایلو کې د حرمت یا د مکروه تحریمي تاسو خبره د قرات خلف الامام وکړه نو دلته به دا به منګه دا کو په دغه باندې څورته په حرمت اجتهادي باندې د مجتهد په نسبت باندې دا حرام دي. او مجتهد څوک دی؟ مجتهد هغه شخصیت دی چې کله دا خطا شي هم به الله یو اجر ورکوي. امام بخاری رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کړی دی اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران. کله چې مجتهد او فیصله وکي او دا صحیح فیصله وکي الله دو اجر ورکوي. خو چې کله وي دا فیصله وکي او ثم اخطا به دا خطا شي فله اجر واحد بیا ورته الله یو اجر ورکوي. اوس موږ په خپل مذهب باندې عمل کوو، موږ
احناف نو موږ ته امام صاحب چې کوم دلایل را جمع کړي دي امام صاحب وایي چې دا راجح دي موږ په دې باندې عمل کوو. شوافی چې کوم امام شافعي رحمهم الله چې کوم دلایل را جمع کړي دي شوافی وایي چې هغه راجح دي. اوس دلته به په دوانو مجتهدین دي د دوانو په عمل باندې کدی کې کم خطا وي یو پکې ثواب دی چې هغه ته الله دوا اجر ورکړي کم چې خطا دی هغه ته هم الله یو اجر ورکړي. نو دا د حرمت نه مراد حرمت اجتهادي دی او دا اختلاف چې دی نو دا په نصوصو کې اختلاف دی چې کله که نصوصو کې اختلاف نه لکه اوس ګوره په اصولو کې زمونږ اختلاف نشته اصول زمونږ یو دي البته په فروع کې اختلاف ولې راغلی دی دا مې ځان له موضوع ده. په فروع کې اختلاف داسې راغلی دی چې په ابتدا د اسلام کې به احکامات نازلېدل اول په ابتدا د اسلام کې په مانځه کې خبرې جائز وي بیا خبرې بند شوي دغه شانته کې ډېر نور داسې احکامات دي چې اول به جائز وروسته به پکې بیا منوالی راغی. نو بعضې مجتهدین پر مثال یو حدیث باندې عمل وکړي بعضې مجتهدین په بل حدیث باندې عمل وکړي خو مقصد د ټولو یو دی مقصد څه شی دی د ټولو یو دی چې په دین باندې عمل کول دي. البته خپل مذهب باندې عمل کول دا په انسان باندې بیا لازم دي که چېرته د مذهب نه واوړې او ته بیا چېرې زه خپله باندې تحقیق کوم نو دې ځای کې بیا ته څه کې صریح احادیث به راځي په احادیثو کې جانبین دلایل لري نو بیا به دې وخت کې تا سره به بیا د خپل خواهش مطابق به بیا ته ګرځې لکه دا غیر مقلدین د خپل خواهش مطابق د احنافو صحیح احادیثو ته دوی بس وی یاره دوی غلط شوي دي نو دغه شیز کې باید په دې کې ټوکه کېږي. وجه دا ده چې دوی د مجتهد په قول باندې عمل نه کوي دوی د مجتهد په قول چې څوک عمل کوي څوک چې تقلید کوي دوی ورته شرک کوي. نو د دې وجه نه دا خلک په ګمراهۍ کې اخته دي. موږ سره نصوص موجود دي جانبین دا یو مختصر کلیپ مې تاسو ته وکړو او لږ وګورم شو خو زما خو نور هم ضرور چې لږ مو نور هم پکې تفصیل وکړم خو په دې باندې بس بیا چېرته ستاسو ذهن کې څه اشکال وي نو دوباره بیا